أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. سورة النور مدنية. سورة نور دا مدنی سورت تا من دا هغه سورت تا چه هجرتنا آباد نازل سلائی دا. سورہ نور تا سورہ نور والے وائی دے سورہ نور ابتدا اللہ تعالی ډیر په عجیبه انداز باندې شروع کړی دا. خو سورہ نور تفصیل نه مخچه چونکه بده چې احکامات دي او احکامات فطری طور باندې په انسانی طبیعت باندې ګران معلومیږي. نو په ابتدا چې به یو واقعیا د الله تعالی رحمانیت والا د الله تعالی هغه رحم والا غفاریت والا بیان کو د پاره کچېری چانا گناهونه سلی بیدای د خپلو گناهو معافی الله تعالی نه وغواړي. چیرې یو شی ګډه دی وکي الله تعالی بیا دا گناهونه معاف کی. وی قیامت په ورځ باندې با الله تعالی د یو ګناهګار په باره چې د جنت فیصله وکي. ګناهګار به عرض وکي یا الله دا ما کومنی کی دورا تا تر خوشا سلی دا چه سره دی گناهو دی ما پارا دی جنت فیصله وکړه. الله تعالی با عرضو کی چه ای واورا جه دی شپی تیاری چه پلوٹ بانده لاسل تو کری بانده اتوڑا چو واللا بیا دی آغا تو کرائی لارے نا لریک آغا نیکی ما تا دیر خوش اصلا. نو انسان با دا کار اخپل زین چه دیر علک و گنی چه دا خودور غٹ کار ندا. اللہ تعالی با عرض تو کی چه تا دی ما بندگانو دی پارا پتیاری چه هاغه شای لري کاو چې دوتا نیامه دا مشکل نصیب ورپیش. نو چې تا ما بندگانو سره په تیاری چې شیګړه کولا نو دای ما غیرت نه برداشت کوي چې زنن تا دوزخ ته ورچم. نو الله تعالی با د دې پاره د جنت فیصله وکي. وینه چوره معمولی نه کیدا نو یو سړی کا د خپلو ډیرو ګناهونو وجه پریشانی الله تعالی ته د توبه وباسي او خلکو سره د شکای. سوره نور ته سوره نور والے وایي سوره نور ته سوره نور جکه وایي نور معنا رڼا د دې چې کوم هغه متضاد لفظ د ظلمت ته تیارې ته وایي. اللہ تعالیٰ پا سورہ نور چے یو چو احکامات بیانئی ټولو خلقو ندا درخواستا چے دو دی سورہ نور کا آزنانا دی خاص کار آکا آغا نرینا دی غواش دی ورطاون چی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی کوفی خلقو تا خط ولیک گورنر تا چې ته د زنانو ته سورې نور خامخا ورزده کو. حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا چې زنانه د سورې نور خامخا زده کوي
چې دو ته پته ولګېږي چې موږ به پلار کور چې چرنګې ټیم تېروو خاوند کور چې به چرنګې ټیم تېروو. موږ که وګورو نن سبا ښه خبر ده سړی د بچو باندې سکول سبق وایي بچیو باندې وایي خو دینی تعلیم د هغه اهمیت دی ذهن چې پیدا کوي چې چوره ټیوشنانو باندې پیسې هلته لګوي کم از کم د ترجمې ته د مفته چې چینېږي که بیا چاته دا ترجمه نه وررسېدله په صحیح طریقې باندې نو بیا په فیسبوک باندې موږ پیج فالو کوای سي نو اینی ټایم دا په ښکلې طریقې سره دا ترجمه زده کوای سي. نو سوره نور رڼا ته وایي الله تعالی په دغه صورت چې د بدکاری چې زنا ورته وایي د هغه اګندګي ته اشاره کوي چې دا چونکه ډیر غلط کار ده چې څوک دا کوي دا گویا په تیاری چې دی چې څوک دا نه جان وساتي الله تعالی نه دعاګانې غواړي گویا دو په نور چې دی او پل صراط باندې چې کله دا خلق پوری کېږي نو الله تعالی قرآن پاک چې فرمایي نورهم یسعى بین ایدیهم یو نور بئی چې آبه دی دو مختا شاتا کین چانگتا شی چانگتا آبه دو تا لائٹ کئی رنا بوتا کئی نو دی هغه تیارې ته د سړی خپله سوچو کی قیامت تیارې ته چې موږ د دنیا تیارې چې کوټې ته ګډ سو بیا خپل قدم ځای نه وینو. نو سوره نور دا مدنی سورت ته الله تعالی فرمایي سورة انزلناها د سوره نور ابتدا چې الله تعالی په کومه طریقې سره بیان کړی دا دغه سیبل سورت نه دا بیان کړای ټول سورتونه آیاتونه الله تعالی نازل کړی دي خو دې په باره چې الله تعالی خپل فرمایي سورتون دا یو لوی عظیم سورت تا انزلناها الله تعالی فرمایي موږ نازل کړای د دغه سورت لرا ولی نور سورتونه چار نازل کړي دي هغه الله تعالی نازل کړي دي خو دې سورت هغه اهتمام تا قدر و قیمت ته اشاره کوي چې ما په خپل باندې نازل کړای دا وفرضناها مقرر کړی دی الله تعالی فرمایي ما مقرر کړه مې دا دغه سوره نور وانزلنا فيها الله تعالی فرمایي بیا دوامبيري وانزلنا موږ نازل کړای دا فيها په دغه سورت چې آیاتین احکامات بینات واضح احکامات لعلکم تذکرون کچیر تاسو په دغه احکاماتو باندې واضح احکاماتو باندې عمل وکړو نو یقینا د چې تاسو به نصیحت حاصل کو. الله تعالی قرآن پاک چې د انسانو کامیابی دی پاره دورا ساده الفاظ استعمالی هدا هغه الفاظ دی موږ بیا ترجمه داسې په الفاظ سره کوو چې معنی او نر معلومیږي. الله تعالی فرمای الزانیتو بدکاری کوونکې زنانه والزانی بدکاری کوونکی سړی. دالته یو نقطه ده پچې ا نقطه ده چې الله تعالی نور احکامات بیانوي. بیا الله تعالی فرمایي د لمانځه په باره چې واقیموا الصلاة سړو ته حکم کوي چې تاسو لمانځونه کوو. چې د روزې په باره چې حکم بیانوي بیا الله تعالی فرمایي واتموا الصيام اتا سے روزی مکمل ہو
چې الله تعالی د حج په باره چې احکامات نازلای بیا اتم الحج سړو ته خطاب کوي زنانا هغه چې سړی ذکر سی دو خپل مخ ورنه مراد سی نو باقاعده د دو ذکر کولو ضرورت نه وي چې وجه ده چې الله تعالی په سوره نور چې د ښکار په باره چې الله تعالی اول د زنانه وال هغه لفظ استعمال ک دای ولې استعمال ک دای چې استعمال ک چې د زنانه خپل عزت بچکونو د پاره الله تعالی لسړینا دو چې حیا ډیره پیدا کړی ده د دو خپل عزت خیال ساتلو نن سبا زمان چې هغه و فولډر دو ولا زیاته ده بیا دا غلط کار چې چوک کوي لکه موږ عام طور باندې موږ ورته یو چې تا نه خو ما دا امید نه و تا باندې خو ما ډیر اعتماد و زنانا دا به ډیر په احترام په عزت سره ټیم تیری اول دای د مور پلار ا د ورونو ا د ترونو د نیانو د نیکانو عزتي به چکل دای واده سی به دای د خاوند عزتي به دای د خپل اولاد د پاره عزتي به دای چا خوا دای چا مجوري چا ورنداري نو تر اخیره پورې با دای ډیر داسې په پټه باندې په احترام سره به زندگی تیری ځکه الله تعالی دالتا د دې نام مخته کړای دی چې تا چې خو ما حیا ډیر ایشه ده نو بیا دا کار کول دا تا شان سره مناسب نه دی فجلدو جلد کوڑے توائی او تاسے کل واحدین ہر یو منہما تر دغدواڑونا مئت جلد 300 کوڑے یو دا محسن ایو دا غیر محسن محسن ایغا توائی چه ایغا وادی که آسڑائی دا که زنانا دا غیر محسن دیتا وائی چه واده نئی دا چه کوم حکم دا دای د غیر محسن په باره چه دا چه دو تا تاسه آتیا کوڑے سل کوڑے سزا ورکو دالتا یو چون نور مسئلے کو مسئلے دادی چه دا کوم فجل دو امر استعمال سلائی دا دی مانا دادا چې پکوڑی باندې خو بیا وئی خدا سے بیا نه وئی چې او کا پتا نه وته لګیږي چې چوک می وئی کنه می وئی ادا سے بیا نه وئی چې چرمن منواړوي ادا سے بیا نه وئی چې زور اوري اډو کی ته ور ورسیږي نو کا یو سړای خپل زنانه دا غلطی نه د کړي اسه په ټماټر او په ترکاری یا په مړی سره لانجه دي ادای بیا شل خپل لا زور سره و زنانه وای لای په لاشت باندې لای په پیپ باندې وای نو شرعاً دا ټیک نه ده ما تاسو ته د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ واقعیا بیان کړی و چې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته زار ور کړی ول خپل کورواله بیا دا کیسه ورور ته نه ورشوله چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن زبیا دی خیال ساته دا بیا ما خیال ساتي ولې زتا تخپل شجوال عیب تر وشو نو شریعت وایي کدا سے دې کیسه نه مانلا نو تلش کی ژغیدا وربان کا لش کی جای ورنه بدل کا ها کبه وانه پورې نوبت راته بیا دې مټ چې چوره زوري دوره وای دا کیسه ټیک نه ده
انا په وانه باندې چوک سمسلی دي انا په سمیږي چې چوره په خوږه باندې کار کیږي. الله تعالی فرمایي ولا تأخذكم ان دیون چې تاسو لرا بهما دغه دواړو په باره چې کله تاسو سزا ورکو رأفت نرمي چې زړه مو بیان سي په خوش خدا سزا بچوک ورکي موږ تاسو بیان ورکو دا به حکومت ورکي فی دین الله په باره دی هغه احکامات دی الله تعالی چې الله تعالی دین نافذېږي نو دالته بچا باندې زړه نه خوشاو. وینه جنگ بدر چې کله قیدیان راغلل نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې ما را اراده چې زما خپلوان قتل ک چې د دو طاقت ختم سي هر سړی دی هر صحابي دی خپل هغه چې کوم رشتہ دار د ادم مړکی. خو پیغمبر علی السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا سه خوشاوه چې نه فدیه به ونه واخلو. نو الله تعالی هغه سه خوشاوه چې چرنګ عمر فاروق سه ابرای و. نو پیغمبر علی السلام تعالی واخر نازل کړه کما فضل نو تر باندې کړه به عذاب تر باندې نازل معنی دی الله تعالی حدود په قائمولو چې چا باندې د سړی ژوند نه خوږي. ادا خبره تاسو زده کو غیر د موږ المانجونا د موږ حج او عمره کولونه د زکات ادا کولونه د عبادت کولونه نه متاثر کیږي ان ډاریږي صرف او صرف دین خار کوي چې داسې نه چې د حدود الله نفاذ وسی چې هغه سزاګانې چې الله تعالی مقرره کړې دي هغه جاری نسی ځکه که آی و سزا جاری سله په زران او په لکانو خلق په لبادو چارو منی سي. الله تعالی فرمای ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کایو چیرې تاسو چې تاسو ایمان را راو په الله تعالی باندې په اخیری ورځ باندې به زړه خوراک نه ده پکار زړه خوشاول نه دی پکار ولیشهد اپکار د چې حاضر کی عذابهما چې کله دوته د سزا ورکول سی طائفتن پکار د چې حاضر سی و طائفه یو ټولای د خلکو من المؤمنین لمؤمنانو نه دا سزا که چیرې ته پټه ورکې بیا به نورو خلکو ته عبرت نسی حاصل اکا دا سزا داسې جای ورکې چې لشکي خلق موجودی بیا به آپ وډار سی. اسلام لدین نه د عبارت چې چانه لاس پرې کا چانه پښه پرې کا چانه سر پرې کا. اسلام دا سزاګانې چې ورکوي لوی گواهان به وته پیش کوي دوا گواهان به پیش کوي. خود دغ کار په باری چې الله تعالی فرمایي چې دوا گواهان کار نه کوي چالور گواهان به پیش کوي. دې پارا چې دا چونکه یو غلط کار ده چې رونوزی معاشره ته دا خبر رونوزی اکا چالور کسان آئین گواهی کوي په دې خبره باندې بیا په کار ده چې خلکو ته پته ولګي چې دا دور نه خفه کیږي. الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه دبل آیات چې الله تعالی دا خبر کوي چې بدکیردار سړی دی بدکیردار زنانه سره بیا واده وکي چې دای کیسه نه مانی ادای په تیارې چې خوشته به دی جان ته جان غوندې شجه خوشه کی ابد کیردار زنانه دی بیا پاک دامن سړی نه غواړي به دی جان ته جان غوندې سړی خوش کی. دا حکم وجوبی نه ده دا نه ده چې یو نیک سړی نکاح نه ور سره صحیح کیږي لا یې نیک شجه بد کیرداری سړی سره نکاح نه صحیح کیږي. دالته تاسو نقطې ته پچې وګورو نقطه دا ده پچې الله تعالی فرمایي چې وسورجه بیا دغه خلکو سره به نکاح کوه
لکه موږ کله زوی ورور کیسه نه مانی کنه بیا موږ وته چې ما والا دې نه منله وس خپل پکوا نو الله تعالی فرمایي چې تاسو خبره نه منو بیا جان ته جان غوندې شای غواړو سوره نور ان شاء الله چې موږ په خاموشي سره وارو بیا د الله تعالی کلام چې دا تاثیر ستاره چې بیا سړای لدغه شیانو نه بچ کېدای شي الله تعالی دې مشته اول د قران پاک صحیح هغه تفسیر کولو توفیق راکړي بیا د الله تعالی مشته عمل کولو توفیق